مشر سرکار پلیز ما معاف کړئ. زه دا واده نشم کولی. خو مشر سرکار داسې هیڅ خبره نه ده کړې چې هغې نه دا ظاهر شي چې هغه خفه شوه. هغې درجې والا خلک دي. زمونږ غوندې کم ظرفه او احسان فراموشه نه دي چې د میراثیانو غوندې د خپلې بېعزتۍ ډول په غاړه کي. زما خو دغه خیال دی چې تاسو هغه په سمه پوهه کړې نه وه. ما ته خو هغه په یره کې ښکاري ده. که څه داسې خبره وه نو تاسو به ما ته ویلي وو. داسې هېڅ خبره نشته مشر سرکار. تاسو مالا بس یو موقع راکئ، زه به د بدنامۍ ټول داغونه ووینځم او زمونږ د نسل تخم په شهاب ختمېته. که تاسو خپل نسل بچ کول غواړئ پیر صاحب نو بیا خپل منیجر پوهیږئ. د جنکو کمی نشته، خو د مایرې کمی به همیشه وي. ته داسې چلو که چې د پلار په ځای ډایرکټ لور سره خبره وکړه. که چېرې هغه رضا وي نو د کمال ملا سزا ده او توره تیره. زړې چپړې بوټان او ټیمان خرڅ کې، زړې اوسپنې او کباړ خرڅ کې. څوک؟ چاچی جان بلال یما. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه راغلی؟ تاسو له راغلی یم، کوئ نو واپس به لاړ شم. نه داسې خو څه خبره نشته. نو بیا راځئ که نه، څه شربت چیرې باندې وڅښئ. ډېره موده پس تاسو کار راغلی یم. ته کښېنه، زه تا له څه پخوم راځم. څه خبره ده چاچی؟ تاسو نن ماته د میلمنو په شان ولې ګورئ؟ د ناپېژنګلو میلمنو په شان؟ نه داسې هیڅ نشته، بس لږه ستړی یم. بلال ته ورشه بلال له څه پخې کروړه. ستاسو طبیعت خو ټیک دی که نه؟ ته الله شکر دی، بس بی پی مې کله کله تنګی، نور هر څه ټیک دي. کاکاجي خو به حویلې ته تلي. ظاهره ده نور به چېرته لاړ شي. زه لږه کټوې وګورم، ښکاري چې اوس وځېده. ته کښېنه. دا مال راکه، ته وړه واغږه. اوس که یخه بشي. فردوس څنګه ده؟ هغې خو ښه دي، خو چاچی ما ته ستاسو طبیعت څه ګډوډ ښکاري. خیر خو دی که نه؟ هر څه ټیک دي، ته ارام سره چای وڅښه. ستا تره به را رواني، زه لږه روټۍ پخوم. چې وځې نو دروازه ځان پسې بنده کا.
او دا مشر سرکار ولې څه بیته تیاره راغوستې وه؟ د معافی طلبګار یم پیر صاحب. که ما غوستله نو ما تاله حکم هم در کولی شو چې د خپلې لور واده د شهاب سره جبرن وکړه، خو ما دا نه ستا د پلارولۍ حق نه اخیستل غوښتل. زه ستا لور خپله بچی ګڼمه، پوه شوې که نه؟ زه دومره بې غیرته نه یم چې د خلکو د لوڼو خویندو عزت سره لوبې وکړمه. معافي پیر صاحب. مشر سرکار شپه په جړا تېره کړه، یو ساعت هم نه ده وده شوی. پته نشته چې ستا لور ورته څه ویلي دي، خو تا ته خو پته ده چې مشر سرکار خپل خاکبان چاته هم نه وایي. دننه دننه ځان خوري هغه. بېګا شپه چې هغه ما په کم حال کې ولیده، ننه پورې مې نه ولیدلې. ما ته اندازه ده د هغې د غصې سرکار. غصه نه غم. په غصه کې انسان جاړي نه بل جاړي، خو که په زړه کې غم وي نو انسان جاړي. پوه شوې؟ په دې د مشر سرکاري عزت او احترام ډېر خراب شو کمالیا. معافي سرکار. که تا موږ له واده نه راکولو بیا د کور ته ولې راغوستله؟ دا د کومې خبرې انتقام و؟ یو موقع بله میلاویدی شي سرکار. آخري موقع ده. امی تاسو مخکې خو په زه خبر کړی وم. بچی مالا خو په خپله اله پته ولګېده چې کله د بابا له ترې انکار وکړو راغلې. دواړو وروڼو چې یو بل سره ښې خبرې وکړې نو اله زه خبره شوم چې تاسو ته پته ولګېده نو هغه وخت به دې راته ویلي وو. نو تا به څه کړي وو؟ سټیشن کې په ناسته تللي ریلګاډي له خیرې او د راتلونکي ریلګاډي د انتظار نه سیوا مسافر نور کولی هم څه شي؟ زه کاکاجي سره خبره وکړم. څه؟ تللی به نه شوې خو نه ته راته په دې دا وایې چې ستا لور سره زه مینه کومه. ولې ورته نشي ویلې؟ دې کې اخر بدیت څه دی؟ لا مونږ دومره انګریزان شوي نه یو چې هغې ته به ورشو ووایو به چې ستاسو لور زموږه خوښه ده. دا څنګه لارې ورته ښایې تاسو دله؟ که د ده په خپل ځان دا یقین دی چې کمال بایی به مطمئن کړی شي نو بیا په کوشش کولو کې اخر ګناه څه ده؟ چې په دې ټول خاندان کې مونږ رسوا شو. اله کم خاندان؟ په ګوتو شمارلی شم دا ټول خاندان دی. کمال بایی، بابی، مایرا، زه، ته، بلال، ټول خاندان. بهرحال ما چې څه ویل غوسته هغه ما ووی، مخکې ستاسو خپله مرضي ده. ستا پوره یقین دی چې کمال بایی به مطمئن کړی شي؟ کوشش به کوم. د دې مطلب دی چې ستا یقین نشته. ګوره زما پوره یقین و بای جان باندې، ځکه خو هلته ورغلی وم، خو هغوی خو خپلې سترګې داسې په تندي کړلې او مالې سیده سیده جواب راکو. که ته هلته تلل غواړې او خپل ځان بېعزته کول غواړې نو ورشه، زه به دې نه حصاروم. که موږ درې واړه لاړ شو نو بیا به هم ونه مني. نو ځکه خیر دی اوس په دې کې دی چې تلونکي ټرین هیر کا او د راتلونکي ټرین انتظار کوه. همدا خبره خو زه تاسو ته کوم چې زما زوی ته د جنکو کمی نشته. د جنکو کمی نشته، خو د مایرې کمی به همیشه وي. ته داسې چلو که چې د پلار په ځای ډایرکټ لور سره خبره وکړه. که چېرې هغه رضا وي نو
د کمال ملا سزا ته اتوره تیرو अस्सलाम वालेकुम अबू। अम्मी अबू रागलो। روټۍ روړم تاسو لا لکه شان خوخرئ ستا په وینا مې هغه ته وښویې بهرحال الله مو مالک دی د خپل منیجر مالک خود تاسو یې هغه پوهیږي چې زموږ عزت په داو لګېدلی دی خو دا رشته ونشوه نو ټول شریکان به مو لکه د کارغانو به م په ټونګو وهلو د وخت نه مخکې ختم کي ما پې دباو واچو ګورو چې دباو کې راځي او که نه راځي مشر سرکار ستاسو مشر ورور راغلی دی لالاجي راغلی دی تاسو راځئ که نه لالاجي راغلی دی درځم بسم الله بسم الله نن د نور د بل طرف راوخته څه سلام نه دعا راتلو سره د غشو چلولو ولی به نه چلو مغشي تاسو تیر ځل په تیر اختر راغلی وې خو نن خو مختر دی که نه اسی نیټه مو صحیح ښي ده اوس به د ټولو خبرو تپوسونه په ولاړه کوې څه ټولې نه خو د نیټې به راته ضرور وی چې د دې راته پته ولګي نو هله به موږ د خپلې د لور د جدایۍ ورځې شمارل شروع کړو ستا جز خو به شمېر کې تیر شي کله د فاطمه د داج کالې شمېرې کله کپړې کله لوښي او کله ورځې یا ښځې دا شمېره بند کا انشاءالله د اختر نه مخکې به د دې بندوبست وکړو خو چې تاریخ راته معلوم شي نو هله به موږ تیاری کوو که نه
او خای ورته چې کم تاریخ دی کله را روانه ده نوې ناوې زیارت له ان شاء الله. الا 3 ورځې پس دا خو ډېر زر دی. زر چرتا تیاری خو ټوله مکمله ده، بس صرف تلل دي او ناوې راوستل دي، او چې څومره زر نوې ناوې راشي همدومره زر به اصلینګور دې حویلې ته راشي. بس تاسو اوس دعا کوئ چې مولا مشره سرکار په دې امتحان کې کامیابه کړي. د چیو د اوبو انتظام کومه ایساریږي به که نه؟ پرېږدوه دا دواګانې، اول زما خبره واوره. ما ډېر غټ کار وکړو او راغلم. یا زما مالکه بیا څه وکړه تا؟ مشر سرکار له خپل ځان د لاس اوچتولو سزا ورکومه. یا الله په هغې د لاس اوچت کو؟ های نصیبې، همداسې نصیب چرته، نه مې داسې قسمت دی او نه مې طاقت دی. خو زما په خپل الله پوره یقین دی هغه مال اولاد نه دی راکړی، خو یو نه یو ورځ مشر سرکار په مخ به د پړک ورکولو طاقت ضرور راکوي. پته نه لګي څه اوتې بوتې ویې لګیای، په رښتیا ووایه څه چل دې کړی دی؟ څه خاص نه، بس یو ورکوټې شان پټاخه مې خلاصه کړه. د زیارت په ورځ د شهاب واده دی. امینې زه په هېڅ نه پوهېږم چې ته څه وې. بهر د مشر سرکار رور مبارکۍ له راغلی دی. څه وخت چې هغه د واده د نیټې خبره کوله نو زه هلته تېرېدم. بس زما مولا ماله د بدلې اغوستلو موقع راکړه او ما وویده چې را روان زیارت له مشر سرکار د واده نیټه ایښې ده. په هغې کې تا ته څه فایده ده؟ یا بېوقوفې، مشر سرکار د ټولو په وړاندې دروغ ویلي دي چې رشته پخه شوې ده، یوه خبره هم نه ده پخه شوې. ما د فاطمې پلار ته ویلي دي چې د زیارت په ورځ واده دی. مشر سرکار سره صرف 3 ورځې دي او په 3 ورځو کې خو واده نشي کېدی. ما دا ښځه داسې نښلولې ده چې انکار کوي نو عمري، او که اقرار ورته کوي نو بیا مري. هلو، څه حال دی مایرې؟ زما په خیال تا ته به اندازه شوي چې زما د انکار کولو نه پس به زما او د دې کور څه حال وي. څه؟ تا مشر سرکار ته انکار وکړو؟ او د دې انکار په وجه امی ابو دواړو زمانه بایکاټ کړی دی. په ټول کور کې داسې خاموشي ده لکه چې تازه تازه مړی شوي. نو د مشر سرکار څه پوزیشن و؟ هیڅ نه، هغوی خو زما د همت ډیر صفت وکړو. زه یې ځان ته راجوخته کړم او ویې ویل چې ته رضا نه یې نو ستا مرضي ده. خو ابو دا خبره په زړه اخیستې ده. زه دا خوښه شوه چې اصل مسله خو حل شوه. کاکا جی به م یو څو ورځو کې پخپله ټیک شي، ته غم مه کوه. نه بلال، زه ابو ډیر ښه پیژنم. هغه به اوس ټول عمر ما سره په سمخله خبرې نه کوي. خامخا یې راته په زړه کې غونډ ساتلی دی که زه هغوی په یوم نه څنګه پوه کړم. کاکا جی د مشر سرکار هر خبره مني. ته داسې وکړه چې مشر سرکار ته فون وکړه او هر څه ورته ووایه، هغې به خپله پوهېږي. ما هم دا سوچ کړی و، خو دومره حوصله راکې نه وه. که ته وې نو زه وکړم هغې سره خبره. څه ستا خبره کول به مناسب وي. او زما خیال دی زه هغې سره خبره کوم. ټیک ده.
हेलो دا بلال دلته اوسېږي जी اله اله زما کور ته داسې څنګه راننه وتې تپوس ته وکړه چې بلال چېرته دی بلال څه وشو څه خبره ده خیر دی بلال چېرته دی هغه په خپله کمره کې دی خو مسله څه ده ولې امي خیر خو دی بلال ته یې جی غلام محمده را روان که ده دا څه کوئ تاسو څه کړي دي زما زوی دته خو لږ وایه چې دې څه کړي دي زنا یې کړې ده هم دې وجه نه دا هغه هلک دې کور ته په راتلو ما اعتراض کولو ځکه چې د هغه په سترګو کې ما د خنزیر ویښته لیدلي بدکار څنګه پلار هغسې زوی د پاسه د مایرې رشتې لم راغی چې هر څنګه دی خو خپل خو دی که نه فردوس فون کړی و هغې وی چې ماله څه وکئ ډېره خفه وه جړلې نو هغې ته ووایه چې کم وخت دا نمونه راوړه نو هغه خو ډېره خوشحاله وې پوره یو هفته یې اجړاګان ګډ کړي وو لکه چې په دنیا کې په ړومبي ځل د چا کره زوی شوي د کم ماشوم په پیدا کېدو چې په کور کې اجړاګان ګډ شي هغه چې غټ شي نو همدا چلونه کوي څه د جومات امام نه جوړېږي بدکار هغې وی چې تاڼې والا ستاسو نه یریږي که تاسو لاړئ نو اصلي خبره به روزي نه ماته تاڼې د تلو شوق دی نه خو زه د غلو او ډاکوانو او نه د خلکو د لوڼو خویندو د عزتونو سره د لوبو کولو والا مرسته کوم ولې ته دې نه خبر خبر یم نو بیا تا ولې ښه وکړه ورته ما ورته ها نه دي کړی ما صرف دا ورته ووی چې زه به تاسو ته ووایم چې هغه نه څه کېږي اوبه کي هم دې ته خو ښه وایي ناهید څه چې هغه د بل د لور سره کړي دي تر څو چې ستا د لور سره ونه کړي نو تر هغې ستا یقین نه راځي څه بېهوده خبره کې ته زما دا مطلب نه و خپل مطلب ځان سره سنبال کا اوس د خپلې شهزادګۍ لور نه تپوس وکړه چې څه تعلق د هغې د بلال سره څه له راتلو هغه دلته چېرته داسې خو نه ده چې زمونږ عزت هم لوټ شوي او مونږ خامخا ځان عزتداره ګڼو او هغه ځکه د پیر شهاب سره د واده نه انکار کوي چې هغې خپل هر څه وړاندې نه هغه بدکار ته حواله کړي اسیر زادې پکم جرم کې ته د چای قیدی اسیر زادې پکم جرم जी सर लो पागी बाने कार को बस माला निमा घंटा राके फाइल बता सो टेबल बाने भी शुक्रिया सर که چېرې تاسو سره وخت وینو زه څه غرض وکړم ना प्रोफेसर साहब तासो अर्ज ना बल्कि हुक्म के बस निमा घंटा माला राके दा फाइल तैयार कम आगे ने पस्ता सर खबर को मालिका यस सर प्रोफेसर साहब के स्टूम तब बोला क्या मैं पे उसका प्रोफेसर साहब प्लीज राजी सर
ستاسو دوی په ډېر غټ ځای لاس اچولی دی. دا خو شکر کوی چې کیس زما لاس کې دی. که د چنګیزي په لاس کې دا کیس و نو پورې به کم از کم د 10 ورځو ریمانډ اخیستی و. معامله اوسه پورې ما عدالت ته نه راوړې، ځکه چې هغه د پورې خبره لاړه نو خبره به خرابه شي. او تاسو خو پته ده که نه دا چې 2 نمبر وکیلان وي که نه دوی پیسه واخلي او فیصله ستاسو خلاف وشي. تاسو هغه عدالت ته پیش کې چې بیا سم کېږي نو کته بشي. ډېر بد به وشي سر. تاسو د خبرې تل ته نه رسئ. که یو ځل پرچه کټ شوه که نه نو په عدالتونو کې به ستاسو ټول مال حال خرج شي. ولې تاسو د خپل عزت او لږ شان دولت دشمن شوي یئ؟ دلته خو خلک د پرچې نه کټ کولو ډکونو روپۍ ورکوي او تاسو وایئ چې پرچه کټ کا. او جی ځکه چې ما ته یقین دی چې زما زوی بې ګناه دی. یو ډاکټر رپورټ کې به ټوله ګناه او ثواب مخامخ راشي. ګوره پروفیسر صاحب تمام مشوره ده تاسو جذباتي کېږئ ما 2 ورځې خاموشه شئ، صبر وکړئ. ما چې تاسو نه دا 2 ټکي زده کړي دي د هغې احسان بدل خو ته خلاص کړم که نه. زه خپل زوی سره میلاوېدل غواړم. ډېره مشکله ده. اوس خو هغه د FIA سره دی خو تاسو فکر مه کوئ تاسو بچي ته به یې سم نه کېږي او که څه ورته وشو د هغې ذمهوار به زه یم. اخر د هغه قصور څه دی؟ یاره پروفیسر صاحب که تاسو په ګن کې ګوتې وښئ نو واورئ ستاسو هلکه د خپل کلاس چینی سره کیمسټري لیب کې اټمي تجربه وکړه او هغه جینۍ کور ته لاړه او هلته عدو وې. هغوی کور ور ډېر مضبوط وي، هغوی خو ستاسو کور باندې حمله کوله. دا خو شکر کوئ چې بر وخت زما مداخلت باندې معامله خوا دې خوا شوه. خو زه به نه رسو کېږم. تاسو پرچه کټ کې او عدالت ته پیش کې. پرچه خو به زه وکړم پروفیسر صاحب، خو پیشي به یې د پیر په ورځ وي. هفته اتوار چوټي وي. مالکه یس سر. باقراري ته ووایه چې بلال ول محمد جمال گرفتاری شو کی او په خپ پرچه ریکټ کی. نه که تاسو وایئ نو زه به خیر د ګل دروازې پورې انتظار وکړم. ښه ټیک ده ته ځه. جی روټۍ وخورئ ابو. وږی نه یم. 3 ورځو نه مو نه روټۍ خوړلې ده نه دوايي. ډاکټر درته څه ویلي وو؟ که تاسو یو ځل هم دوايي کې قضایي راوسته نو ټوله ریکوري به 0 شي. داسې ریکورۍ نه خو مرګ ښه دی. اوس خو د مرګ انتظار دی چې راشي او د دې ذلت د ژوند نه خلاص شم. یو څه دا ډوډۍ ناهید چې ما تاته ویلي دي چې په ما باندې خوراک سکاک حرام شوی دی نو بیا د دې ډرامې بازۍ څه ضرورت دی؟ ما ته دننه نه ده رالیږلې، پخپله راله. که چېرې تا په هر څه باندې خیال ساتلی نو نن به د دې کور دا حال نه و. ابو زه تاسو ته څه ویل غواړم. ته چې څه ویل غواړې مور ته وایه. ستا د دروغو د صفایانو ما سره وخت نشته. زه دروغجنه نه یم. ناهید ته دا د دې ځینه بوزه. نه زه خپله ذلیله کېدل غواړم او نه دا ذلیله کوم. ذلیله خو تاسو نن سهار زه کړم ابو چې تاسو تر ننه پورې په ما حرامه نه ده خوړلې. نو تاسو بیا څنګه ویلی شئ چې ما به څه غلط کار کړی؟ زما بلال سره هیڅ تعلق نشته. تاسو بدګماني کوئ. ته بهر لاړه شه، داسې هیڅ نشته. دا خو دی غوسه کې وې. غوسه کې نه ما ښه په سوچ سره ویلي. که داسې خبره نه ده نو دا د واده نه انکار ولې کوي؟ تاسو ښه خبر یې چې زه انکار ولې کوم؟
زما په خیال ستاسو په نظر کې خپل ځان صفا ثابتولو دپاره به ماله اقرار کول وي. سم ووایه ویل څه غواړې ته؟ زما په خیال چې د مور پلار په زړه کې دا شک پیدا شي چې د هغوی لور بدکرداره ده، نو لور ته خپل ځان صفا ثابتولو دپاره وسله غورځول پکاري. ما تا ته د صفا خبرو ویلي دي، دا جنگي فلسفه او د وسلې غورځولو نه. زه ستاسو په مرضۍ هلته واده کولو له تیاره یم. زما ستا نه هم دا امیدو بچې، غوسه کې چې ما تا ته څه ویلي هغه د پلار په حیث ما معاف کړه. زما هغه مطلب کلم نو کم چې ته پوه شوې. الله به د خپل پلار د عزت بچ کولو صله درکوي لورې. زما مشر سرکار ته دا خوشخبری اورم چې راشم بیا یو ځای ډوډۍ خورو. نسیمې لږ دا خو راته ووایه، دې کې طاقت والا ګولۍ کمه ده. په دې عمر کې چې طاقت حاصل کې نو کومه کلا به سر کې ته دې خپله ګولۍ وخوره، لرې کوه د طاقت ګولۍ. چې طاقت وي د مشر سرکار په بېعزتۍ به شاډول اچوم که نه. نن یې هفته پوره شوه او د جینۍ د طرف نه هېڅ خبر نشته. خبردار کو تا شاډوله ماډوله واچوله، هغې له زما په ذلیله کېدو مزه ورځي او ما له خپل ضلالت کې. خو دا ځل به زما مولا زما مرسته کوي. زما دا مشره سرکار داسې به ذلیلېږي چې دنیا به یې ویني. د هغې رور به دا ژوندی تېره کي. لیوه د لیوه غوښې نه خوري، رور خور دواړه یو شان دي. نسیمې ته تماشه کوه، دا فاطمه به څنګه طوفان راولي. دا تیاره ناسته ده چې کله به دویم واده وشي او د هغې نه پس چې هغه دریمه شي او دویمه غټه سرکار جوړه شي. هغه د مشر سرکار جوړېدو نه څوک نشي منې کولی. ستا دا واړه واړه چالونه د هغې هېڅ هم نشي کولی. امني نن کومه ورځ ده؟ که الله ته دې چېرې سجده کړې وې نو خبر به وې. نن د جمعې ورځ وه چې هغه هم تېره شوه. او بله ورځ به څه ورځي؟ ستا د ذلیلې کېدو. چپ شه، معاف که مشر سرکار. ډېره چې لګیایي نن دا خبرې کولی شي. نن به د دې په هېڅ خبره ماله غوسه نه راځي. دا خو ستا لویوالی دی مشر سرکار. وایه په دې نیمه شپه د ګونګي په شانتې ولې ویښې؟ دعوت درکولو له راغلی یم. بله ورځ به د شهاب ډولی روړم. ما سره به ځې؟ مبارک دې شه مشر سرکار. ما له مبارکۍ په ځای دې سره تعزیت وکړه. د دې ټول سکیم فیل شو او دا په دې م پوهه که چې زه څه یم
او څه کولی شم. زما د پوهېدلو هیڅ ضرورت نشته. ما ته معلومه ده ته هغه مشره سرکار یې کومه چې همیشه واړه واړه کارونه کوي. ته به ځې د ډولۍ راوړو لپاره؟ تا خو به راسره هغه پلار ومځي. پپو اوس پایا ماده درغلی وه. زم په کوم جرم کې راوستی یم؟ आवाज ما به هم نه ریدو. زوره وایه. دا چې زما قصور څه دی؟ حرام کاري در کړی دی. زما قصور څه دی؟ درکړم یو. دا تاسو غلطه کوئ. مخکې ګوره بچي چې کوم در سره سو. چپ په دې کاغذونو باندې دستخط وکړه، ګینې کار به دې خراب شي. چې ما څه کړي نه دي نو بیا دستخط ولې وکړم؟ چې دستخط نه کوې که نه نو ګوته ولګوه. دا تاسو څه کوئ؟ چپ په چوپه خوله ګوره تا سره کوم څه ګوته ولګوه. پهله ما عدالت ته بوځه بیا چې څه کوئ نو کوئ. دستخط کوې که شریعت ته به یې نافظ کړم. وکړه زه بلال الدین ولد جمال الدین بغیر د څه دباو نه د خپل ضمیر د لاسه مجبوره شم بیان ورکوم چې زه شیطان دوکه کړم او د خپلې کلاس فیلو شکیله انور سره مې زیاتې وکړ او د هغې عزت مې خراب کړو. محمد بلال خو زه څوک شکیله نه پېژنم. چې کله عدالت کې ستا مخې ته ودرم که نه نو په هر څه به پېښ شي بچو. ځه بچې اوس آرام کوه. هفته اتوار چوټي د 9 نه به تا باندې کار شروع وکړم. شهاب دا سکه ته دا ستا ښځه ده، لور دې نه ده چې داسې دې د لاس نه نیسلي او کور ته یې دننه کې. که مشرې سرکار ولیدې نو ډېره به خفه شي. هغوی خوشحاله کله وي. دا څه کوئ تاسو؟ ما اخر کړي څه دي؟ د خبرو چل درځي. ما کړي څه دي؟